ما پرور او په کسٹمر کو څه پورې فرق نه کړی. شکر الحمدلله زاغه کار نه کوم چې ما خپل ضمیر ملامت کینو، زما خپل ضمیر نه ملامت کینو، کمپلین ماته نه پیدا کم کو، منافع کم کو، خرچه را پس نشته مونږ ته په لګي ک الله پاک برکت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زم تاسو قربا جلال صافی کتونکو موجود ما تحصیل تخوی فضل آباد بازار کې تاج اینڈ فضل پلازا کې کوم چې په فضل آباد کې دا اینڈ واجد کلات هاوس هولسیل ډیلر دی. دوی سره خبرې اترې کوو. دوی یو اپر لګولې دی، دغه اپر په وړو کې اختر کې اوس غټ اختر را روان دی، هم دغه اپر به کوو د هغوی نه چې دغه اپر څومره وخته پورې دی او دوی سره خبرې اترې کوو. واجد بهي سره دننه ناست دی. نو راځه کیمرامین تلاوت شاه را سره دی او ورځو دننه واجد بهي ناست دی خپل دوکان کې. د غټ اختر د خریدارۍ خلک تاسو ته پته چې اختر له خلک شاپینګونه کوي په بازارونو کې، کپړې پیزارونه یا قربانۍ له څاروي خریداري سٹارټ د په درس کې. نو واجد بهي السلام علیکم. څنګه لخي جوړ خیر دی شکر الحمدلله. واجد بهي راغلی بیا ورکوټي اختر د پاره ویډیو کړی و، هغه اپرم کتونکو ته خو چې را تاسو د دکان د سایډ نه واپر لګیدل. نن بیا هغه شان خبرې اترې کوو. دا راته وایي کار روزګار څنګه روان دی، ژوند ښه تیریږي؟ شکر الحمدلله ښه په خیر باندې تیریږي او د خپلو پښتنو چې کوم دی ډېرو شکریا ادا کوم، ډېره مینه راکړل او ډېر په تسلۍ باندې راځي او شکر د زموږ نه ښه مطمئن لکه ځي. صحیح. دا راته وایي ما د پروګرام کې کتونکو ته خبر وکړه چې ورکوټي اختر کې یو اپر لګېدلی، موږ ویډیو کړی و، هغه ډېرو خلکو کتلې و، خوښه کړې و، کسټمر هم پرې ډېر راغلي. دا راته وایي دغه اپر اوس هم دی که نه څه وخته پورې ختم شوی یا څنګه اپر دا دی ورور مې چې زموږ کالو سره دا اپر به انشاءالله دا به سره په وړو کې یو غټ اختر سیزن نه وي، موږ د هول سیل کار کوو نو دا به موږ کالو سره چلو او چې په کم ریټ باندې دکاندار له مال ورکو 10 تانه 15 تانه 8 تانه په هغه ریټ باندې به پرچون باندې یو سوټه په هغه ریټ باندې ورکوم. مثال لکه میټر زه په 500 ورکوم نو هغه په پرچون کې په 2000 روپۍ سوټ راځي او نو کپړه کې چې کم دی لکه د 1400 نواله د 3000 پورې انشاءالله چې خصوص سوټونه موږ سره ملاویږي. صحیح. تاسو یو خبره کړې و، هغه کتونکو ډېره خوښه کړې مو، په هغې ډېر کسټمر به راغلي مو، خوشحاله به مو چې یاره که ما ته ورو ودرېږي او که عام کسټمر راته ودرېږي په یو نظر به ته ګورم یو ریټ به چلوم. په دې خبره باندې چې کم دی نو ورونه ګوا دي او کسټمر هم چې کم دی چې کوم اشنا کسان دي هغه هم ګوا دي چې ما پرور او په کسټمر کو څه پورې فرق نه کړی او جی. نو شکر الحمدلله لکه دغه خپل ضمیر مې نه ملامت کړي چې مثال رور له یو ریټ ورکوم کسټمر لبل ورکوم. صحیح. عوام خو راځي ډیر ځکه چې د فضل آباد بازار دی، دلته داسې بل غټ دکان نشته، بل ستاسو کار د هولسیل دی، دکانداران هم راځي زیات. څه کمپلین خو تر نن تاریخه پورې نه دی راغلی په کپړه کې یا ستاسو د دکان والي څه چا څه شکایت یا کمپلین؟ یاره چې کوم اوسه پورې خو داسې کمپلین نه دی راغلی او کمپلین بل راځي چې کله زه ما خپل ضمیر ملامت کوي. نو شکر الحمدلله زاغه کار نه کوم چې ما خپل ضمیر ملامت کینو، زما خپل ضمیر نه ملامت کینو، کمپلین ماته نه راغلی. میسج پیغام ورکوي مینوالو ته اختر را روان دی غټ اختر نو سوای پښتنو زمونږ د سیړه چې کوم دی غټ اختر ټولو ته اډوانس مبارک او الله دې په خیر باندې تیر کی او یو جهان مننه. خوشاله شي چې دلته هر قسمه مردانه سوټونه تاسو ته په هولسیل ریټ ملاويږي. هغه خبره ده بار بار یکو چې را ک یو سوټلی او ک یو تانلی او کسل سوټلی په یو ریټ به ملاويږي. ټول کسٹمر تا کروري ک بای دوسی ک گاونډي ک رشتہ داري او ک ناشنا کسٹمر په یو سترګه به ټولو ته کتل کېږي. نو بالکل لاتلی شي او دا اپر ستاسو د پاره نه غټ اختر نه ورکوټ اختر نه واده دا ټول عمر دی چې دا دکان قایمي واجد به دغه پر بستاسو د پاره. نو بالکل لاتلی شي په لبات ته په مناسب ریټونو خو سوټونه تر لاسه کول شي. نمبر هم په سکرین چې لګي او اډرس تاسو تخکاری. نو بالکل دلته راشي خپل سوټونه ځان تر لاسه کوي. خاطر بعد بریالي سي د الله په